خبره دا هغه وخت کېږي چې سړی په میدان ولاړ وي. مونږ د آرمي پبلیک سکول د ماشومانو سره مخکې ولاړو، په زور رانه شهادتونه اخیستي دي. خلک وایي مونږ قرباني ورکړه، مونږ قرباني نه ده ورکړې، په زور رانه اخیستي دي. مونږ ویلي دي چې دا د آرمي پبلیک سکول د دې د تحقیقاتو چې ونه شوه. مونږ ویلي دي چې د دې مطلب جوډیشل انکوایري وشي، ونه شوه. ولې ونه شوه؟ چې طاقتور خلک پکې شامل دي، د هغه خلاف څوک ګواهي ورکوي؟ نیغ په نیغه د هغه وخت د حکمرانان، خاص کر فوج او چې د چا حکومتو، دا دواړه زما مجرمان دي او موږ د دې دواړو په ضد باندې چې کوم دې خبره کړې ده اوس هم کوو او بیا هم کوو. زه د آرمي پبلیک سکول غم څنګه هېر کړم چې نن یې میندې چې کوم دی د چوټۍ په وخت کې کوڅې ته دوه درې میندې داسې دي دروازې ته ولاړې، خلک ورته وایي مورې ولې؟ وایي زما د بچي چوټي ده، اوس به کور ته راځي، شهید بچی به کور ته راځي. ذهني مریضانې شوي دي. مونږ به څنګه هېروو؟ خو یو واقعه ده، زه خو د دې خیبر پښتونخوا کم سے کم نی ما به یو 100 خودکش دماکو شهیدانو چت کړي په دې لاس. خلک پې تېر شوي د سرونه او خوله ونه خاطر په تشه خوله غواړي. هغه دماکونه به څوک راغلي وو، څوک زموږ شاته ولاړ وو، هر سړي به وایي د دې حکومت ته دوی کوي. دا خبره ډېره اسانه چې په بل ګوتې راتپه ستاسو پوزیشن دی، زه د ور شاته ولاړ یم، میدان ته شئ که نه؟ څوک چارو کو کړي دي؟ زه ګرانو ملګرو دلته زما د مینا بازار خودکش دماکو شوه، 100 کسان پکې شهیدانو، 100 ښځې پکې زیاتې وې، ځکه تاسو مینا بازار پیژنئ، هلته زنانه زیات. زه چې لاړم بشیر بلور صاحب د خدای سره د خاورو وبخښي، هغه زما نه مخکې تللی و. زمونږ خویندې میندې پرتې وې سوځېدلې بې کپړو، مونږ بوره راویشتې او بوره یې پې د پاسه واچول. د کور نه تماشه ډېره اسانه ده. هر سړي راته وایي بل خودکش ولاړ دی، تاسو ولي؟ پولیس به راته وایي مه ځئ بل خودکش ولاړ دی. خوندخواله کوي چې ته مشري کوې، ورته وایي چې خودکش ولاړ دی اوس دی الوځئ. مونږ به ورته وایي چې زموږ بچي الوتې دي، زه دې هم والوځم، خو زه به دې بچو له ځم او زه به د دوی تپوس چې کوم دی نو کوم. او ګرانو ملګرو کله چې ما اسپتال ته شهیدان راوړل نو داسې خویندې پکې وې چې د هغوی په غیږ کې ماشومان هم سوځېدلي. دا پته نه لګېده چې دا 2 شهیدان دي او که یو دی. دا څوک برداشت کولی شي؟ دا ټولې خبرې چې زموږ د وړاندې تېرې شوي دي، نن به مونږ د مفتي صاحب درد نه محسوسو. او ګرانو ملګرو دلته چې زما خویندو وي وایي د ځان د شهیدانو تپوس وکوئ او د کام د شهیدانو. نو زه نن ستاسو مخې ته ولاړ یم. زه د دې انفارمیشن منسټر هم پاتې شویم، د ډېر نږدې نه مې هر څه لیدلي دي، خو ما هم یو زوی و. زما نه د مشر زوی اولادو د رور او نه مې د کشر رور اولاد، زما یو زوی و. په ټول کور کې دا یو ځوان. مازدیګر لمونځ یې وکړو، د کور نه راووت، د شګرد وته د مې افتخار زوی وته یا 4 ډزې په سر وویشت او 4 ډزې په سینه وویشت او تر هغې ورته ولاړو چې تر څو ترې ساه نه ووت. ډېر زور غواړي پلار خو چې که زه مړ وی نو خو زامن د پلار جنازه اوچتۍ که، خو چې ځوان زوی دی وفات شي او شهید شي دا جنازه چې اوچتۍ دا ډېره ګرانه ده. او چې وارث ته لاړ شي، ما ته پښتنو
وایي دا لاوارثه دی یتیم او یسیر. ګرانو ملګرو زه هغه زوی چې هغه شهید شو چې د ماینډ اینډ مینرلز خبره وکړه زه دا کشران چونکې دا مسله وڅېړلې شوه ما به د مفتي صاحب نه بغیر بله خبره نه کوله خو چې دا مسله دی کله زمونږ نه وړي تاسو په دې خبره پوهېږئ ولې اوس یې نه وړي زه خو خپل چلغوزي هم نشم وړی د وزیرستان چلغوزي څوک وړي زما خپل چلغوزی په ما بند دی پنجابي استعمار خو ډېر لوی دی فوجیان یې راغلي نیغ په نیغه نیغ په نیغه داسې خبره چې هماغوی وړي یوه ته پراته دي سوچ پکار دی چې زه مړه دې نورو کې خو دا ده او دا ده او دا ده په چلغوزو کې څه چل دی د پښتنو دي ځکه لارې زما ټولې بندې دي د پښتنو کاروبار دې بدې شي زما ښې ورځې دې بدې شي زما معدنیات دې بدې شي او بیا ګرانو ملګرو دا چې دې وړي په دې باندې اړه ولې نه صبرېږي نه نو وړي که چې ته ورځې نو ته ولي چې زه ورځم نو ولي خو چې کله هغې وړي نو په ګاډي څوک ګزار نه کوي هلته مینرلز روانې څوک یې نه دي څاری ولې غرض د خبرې دا مونږ بله رتبه یې زه وایم چې دا دهشتګردي پلانټډ دهشتګردي ده دا د منصوبه بندۍ د لاندې کېږي دې لپاره دهشتګردي ده چې تا مه ویروئ او دی چې کوم دی دې ځینې معدنیات وړي زما معدنیات روان نه دي وړي نه نن ورته د دې اکټ ضرورت ولې پېښ شو چې دا بل یې پېښ کړی ای زما پښتنو مشرانو زما بچو ځکه ورته ضرورت پېښ شو چې د بار دنیا ورته وایي امریکا خصوصي دا د امریکې کنسنټرټ جوړ کړی دی دا دی اس آی اف سی ورته وایي دا د دې کونسل دی د دې مشر څوک دی کله یو وایي کله بل وایي ارمي چیف هم پکې وایي چې ارمي چیف پکې د بل چا چلیږي وایي دا مشاورتي کونسل دی نو چې ارمي چیف مشوره ورکړي هغه د پاسه بل څوک مشوره ورکوي غرض دا چې دا مونږ نه په دې طریقه وړل غواړي چې په پاکستان کې مونږ یو پروګرام کړی دی زه سیاسي جدوجهد یادوم چې ډېر خلک سیاسي جدوجهد ته سپک ګوري عیني مبارزې ته سپک ګوري پارلماني سیاست ته سپک ګوري مونږ جګړه وکړه دا پاکستان دې کشرانو ته ویم چې دې کې مشري پاکستان ده او الیکشن چې وشو نو چا وګټلو شیخ مجیب الرحمن دی دلته نیت خړ شو چې که شیخ مجیب الرحمن دا هر څه وګټل دې سره به څه کېږي نو یا وایي شیخ مجیب الرحمن مړ کړي او یا دی د ځان نه جدا کړي هغه تفصیل ته نه ځم خو آخر صوبایي حقوق یې ورنه کړو بنګلادیش جوړ شو ترین جوړ شو مونږ په هغې کې حصه وایسته او په هغې کې مونږ پروینشل اټارمي واچوله کنکرنټ لیست کې او هغې نه پس اتلسم ترمیم وشو او په هغې کې صفا ووې چې دا نن مونږ جنګ کوو اتلسم ترمیم کې وي چې د دې وسایلو اختیار هغه چا سره چې په دې آباد دي یعنې چې کوم قوم په کوم ځای کې آباد دی قدرتي وسایلو باندې هغه اختیار دی دا اتلسم ترمیم نن چې دی د دې مخالفت کوي دی ورته اس آی اف سی جوړوي بل کونسل جوړوي دا زمانه عیني اختیار وړي ما چې کوم جدوجهد کړی هغه رانه زیرو کوي مونږ دې ته راپاڅېدلو چې ټول سیاسي پارټۍ مونږ وایو چې مونږ د فوج دا چال نه منو مونږ د پاکستان دا چال نه منو مونږ وایو چې که دا صوبایي حکومت پکار دا چې دی دا بل ریجکټ کړي مسترد کړي که نه یې مسترد کړي که دی پاسم کړي زه یې ورسره نه منم په دې خبره پوهېږئ ولې نه منم خلک وایي ته پارلیمنټ نه منې زه آزاد او خودمختاره پارلیمنټ منم زه یم پښتون زما په سر شملکه ګاو تړئ زه یم پښتون زما په سر شملکه ګاو تړئ
پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړی دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړی که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړی